موږ د سره دغه قرباني نه منو چې خوا کې ګاونډي دی غریب وي او تا دې قرباني کړي د خوا کې ګاونډي ته حق ورکول خوا کې ګاونډي ته حصہ ورکول خوا کې ګاونډي ته پیسې ورکول خوا کې ګاونډي سره مدد کول دا پتا فرض دي او قرباني پتا نفل د حاجي صاحب ملک صاحب خان صاحب امي صاحب مونږ تاسو بد اخر د عوامو غریوان نه لاسونه ترڅو پورې نه وباسه تاسو د الله نه یریږئ یو نفل عبادت هم راغسته د ملک څومره غټه اساسه لګي په خرابوي په دې ورځو کې په دې ملک کې څومره غټي روپۍ په دې باندې لګي خرابيږي آیا کدغه روپۍ موږ راوالو د پاکستان د غریبو عوامو ته وباسو د پښتون ولس زپلي ولس دې ته وباسو آیا په دې دوه کالو د صرف د دوه کالو یا د درو کالو د قرباني پیسې کوم راځم کو پاکستان کې غربت پاتې شي او که څوک دا شی راځم کې او دې غربت ته کې الله پاک موږ دا تاسو کې چې تاسو نفل عبادت ولې نه وکړو الله پاک تاسو خوشحالي کې چې تاسو غټ کارو کو چې تاسو نفل پرې خو د فرایض مدا نو مليانو فرایض هم پرې خې دي عوامو ته د فرایض خبرې نه کوي په نوافلو کې ملګیا کړی دي د خدای خاطر وکړي د عوامو د ګریوانونو لاس وباسه او عوامو تاسو ته چې دا یو نفل عبادت ده د حج کې واجب ده پاکستان په نور ملکونو کې دا یو نفلي عبادت ده او تاسو فرایض پرې خې دي د فرایض غو مو کې د ګاونډي دا یو نفل عبادت ده د حج کې واجب ده په پاکستان په نور ملکونو کې دا یو نفلي عبادت ده او تاسو فرایض پرې خې دي د فرایض غو مو کې د ګاونډي حق. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سامعین محترم تاسو دا ویډیو وکړه د مفتی منیر شاکر چې کوم دا زوی دی د دې تاسو دا خبري واورېدلې په دې ویډیو کې د دې پوره خلاصه دا چې تاسو پوره ویډیو وګورئ تاسو کته شي د دې په چینل باندې د دې پوره خلاصه دا زموږ سره چې د په دې کې درې خبرې کړې دي یو ته پکې تضاد ز ثابته ما تاسو ته نو مختصرا به زبر درې خبرو باندې تذکرہ کوم چې هغه درې خبرې کمی دي د ټولو نه اول خبره چې د کوم کړي دا د قرباني د شرعي حیثیت باندې خبره کړي دا چې د قرباني شرعي حیثیت څه دی دیبه کې دومره فریاد کوي او د علماو باندې الزام لګوي چې ای علماو تاسو د غریب عوامو چې کوم دی د غریبانو نه د لاسونه لري کوي تاسو دا قرباني یو نفل شیز دی دا فرض واجب شیز نه دی نو تاسو فرایض پریخي او تاسو په نوافل په سری کې دي نو ټول نه بینه اعتراض ادا کړی دی چې قرباني نفل دا واجب او فرض نه ده او د دې سره دی دا و چې موږ استاد سردار سره منونه په دین کې د موږ سره یا فرایض دي یا نوافل دي دین علاوه څه شی نشته دی وګوره د دې په جواب کې عزت او ستړم دا خبر ذکر کما چې زبر خپل ځان نوامه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث نه تاسو ته استدلال کوم او تاسو خپل تجزیه بیا په کمنټس کې ورکوي د ټولو نه اول خبر دا چې قرباني په صاحب نصاب سړي باندې چې چا سر نصاب دی په هغه باندې قرباني واجب ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي مو وجر سعدا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا چې یو سړی وسعت لري او داغي باوجود د قرباني نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زمونږ عیدګاه ته د موز زیتری دی نږدې هم ناراضي نو ګوري رحمت للعالمین هغه نبی چې هغه رحمت للعالمین د کفارو د لپاره تمام د لپاره هغه رحمت للعالمین دی هغه نبی مونږ ته دا وایي چې چا وسعت یو داغي باوجود یو سړی قرباني نه کوي نو د زمونږ عیدګاه ته نږدې ناراضي د دین مونږ ته دا ثابتي کی چې دا قرباني واجب ده او لازم ده په هغه سړي باندې چې سره چې نصاب موجودي کچری دا قربانی واجب اور لازم نه وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ول دومره سخت تنبیه کوله چې تاسو زمونږ عیدګاه تم قریب مرازي نو د دې حکم نه دومره سخت فرمان چې نبی علیہ السلام جاری کړی دی چې زمونږ عیدګاه ته د مزید تدیم قریب ناراضي نو د دین دا ثابت دی چې دا قربانی واجب ده د دین علاوه د موږ سره نورم روایتونه پته لګي چې قربانی سره د موږ سره قربانی واجب ده دا نن بینه خبره د کړي و چې دا قربانی د موږ سره نفل ده او واجب نه دا خو ما د روایت نه دلا جواب ورکو دویمه خبره دی و چې په معاشره کې ډېر غریبانان دي زمونږ په معاشره کې زمونږ سره غریبانان موجود دي پړوسیان دي زمونږ اغه تاسو ورکه گاونډیانو لور کې تاسو پاغي باندې را خرج کړي د دې د وجه نه چې دا څومره اخراجات په قربانیانو باندې کیږي دا څومره چې خرچي کیږي په دې باندې کچري دا د پاکستان په قرضو باندې ولګول شي نو پاکستان بنن په دې کې سو قرض زار بنی او دا پاکستان قرضه به ختم شي کچره دا قربانی چوا د دې دا مصرف دا چې دا غریبانو لور کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د وسنی زمانه نه زیات غریبانان موجودو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په خپل لس کاله قربانی کړی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته هم غریب لا د قربانی پیسې نه ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کاله چې کوم دی هغه په خپل قربانی کړي او موجود ول داسې صحابه کرام چې دا غي سره د خوراک هم سنولو داسې غربت او پای زمانه کې په وسنی زمانه کې خو هغه غربت هم نشته دی نو کو چری دا مصرف ته دی غریبانان او غریبانان لور کول وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با لاول بدی باندې عمل کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی لور کړو دویم طرف د غریبانو شریعت خیال ساتل دي د زکات سیستم جوړ کړی دی د عشر سیستم جوړ کړی دی دغه نور صدقات او خیرات ته دغه سیستم جوړ کړی نو باغی باندې عمل وکړي کنه لیکن نه باغی باندې عمل د اسلام په حکم باندې صرف اعتراض کولی دریم اعتراض دا کړی دی ک چری دا قربانی واجب مين دا صرف حجیانو باندې واجب ده ٹھیک شو ورا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي په ترمذی کی روایت اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یضحی کل سنه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کاله په مدینه منوره کې قیام کړی دی او په دې لس کاله کې په روایتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف یو کال حج کړی دی
چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو کال حج کړی دی او قرباني سو کال کړی دا لس کاله ابن عمر رضی الله تعالی په مدینی په قیام کې نبی علیہ السلام لس کاله قربانی کړي کچری دا صرف د حج سره دا واجب او لازم په حج والا باندې وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کاله ولې کوله نو دین دا ثابتېږي چې د چا سره نصابي د نصاب مطابق پیسې وسره په هغه باندې دا قربانی صدا واجب ده اوس در اعظم د چې کوم په خپل خبرو کې د اخوا دی خوښوي دی او دته د ایس پته نشته د په خپل نه پوهیږي چې د سوامه لیکن بس د دا جوړ کړی دی چې د عوام چې کوم د گمراه کوي د علماء متنفر کوي چې په تمنیل کو د علماء تصویران لګي کله د شیخ تقی عثماني صاحب لګي کله داسې د نور غټ غټ شخصیت تصویران لګي د ځان د فیمس کولو لپاره د مشهورولو لپاره دا تصویران لګي د خپل دی خبرو کې تضاد ته ګور چې په شروع ویډیو کې دی وای چې موږ ستاسو سره دا نه مونږ په شریعت کې صرف او صرف یا فرایض یا نوافل ټیک دا ته چې په شریعت کې صرف فرایض نوافل نو بدی باندې بیا فاطم شګنه مخکې د خپل وجه دا صرف په حج والا باندې واجب ده دلته ته بیا ولې چې په حج والا واجب ده اوس خو تا وی چې زه دا تاسو سره منم زه خو تاسو سره منم چې دا یا نفل یا فرایض په شریعت کې ټیک ده نفل او زمونږ سره یا فرایض یا نفل لیکن ته ماته وای په خپل دی په مخکې په ویډیو کې ویل دي چې وای دا په حج والا باندې واجب ده نو ته په خپل خبره کې لږ سوچ وکا او چې په خپل خبرو کې چې کوم د پساویږي سوچ نشته خو لیکن صرف د علماو پسې دي هغه خبرې شروع کړې دي او د دې د وجنه ته دا ویډیوګان چې ستاسو د وجنه اسنه چې عوام د دین علماو نه بدزنه شي او ته د خپل فیم حاصلولو لپاره فالوینګ حاصلولو لپاره ته دا کوششونه کوي چې خلک د علماو نه بدنام کې د خدای د پاره دا شیزونه پری دي تاسو او دا قرباني زموږ د مسلمانانو او عوامو نه دا درخواست وته چې دا قرباني وکړي دا کم خلک چې تاسو لیبرل قسم کې خلک ته د حدیثونو منکرین قسم کې چې کم خلک ته دا تاسو چې وای دا قرباني واجب نه ده یا تاسو ته چې دا کم خلک دا وای چې غریبانو له پیسې ورکې په دې باندې د فلانه رفاهي کار وکړي د فلانه وکړي په دې پروپاګاندا کې مرزي ولې په آی وخت کې ډیر ول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې غریبان اغیره به ورکړي ګوره دا شریعت او دا اسلام نوم دې رستر تسلیم خم کول د الله مخ ته خپل سر جوکاول خپل خواهشات او ارس میټاول د خپل عقل بس ندل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې خپل زوی ته وای یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى چې خپل زوی ته کنه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وای ای زما خوب زویا چې زه تا په خوب کینم الله ما ته دا حکم کړي مطلب چې زه تا ذبکما نو خپل زوی وته سوې په جواب کې یا ابت فعل ما تؤمر اے ابا جانا تا چې الله تعالی سو حکم کړي ته پاغي باندې عمل وکا نو کچری دلته کې موږ د عقل فلسفي ته وګورو د لیبرل سیکولر قسم خلکو فلسفي ته وګورو نو دا چرته په دې کوپړې کې بیا راځي ردي د دې په کوپړې کې خدا خبر نه دی چې یو سړی خپل زوی ولی هغه زوی چې په دومره ملتونو باندې په دعاګانو باندې رب نه غوښتل هغه زوی چې کوم عظمت والا یو نبی زوی هغه ول الله تعالی دومره د دعاګانو نه بعد ورکو داغه نه بعد ابراهیم علیه السلام تیاریږي او په مړی باندې ول چاړه دا کوي نو دا په کومه فلسفه کې راځي دا په کوم عقل کې د موږ سره راځي په کوم مذهب کې په کوم دغه کې د موږ په عقل کې خدا نه راځي ابراهیم علیه السلام خدا ونه چې خپل زوی ولې ذبح کما قرباني ورکما یا اسماعیل علیه السلام خو ته جواب کې ونه چې ما زما څه ګناه دي ما څه داسې قصور کړی دی ما څه داسې ګناه کړی جرم کړی دی چې هغې په وجه باندې ما کړی نه اصل وجه دا ده د دین موږ ته دا سبق میلاویږي د قربانۍ نه چې الله څه حکم درکړی د هغې به عمل کوي دا به کې نشته چې په دې کې بیا ته د عقل فلسفي او دا شیزونه ګوري عقلیاتو نو خدا را په دین باندې عمل وکړي په دې باندې نه چې تاسو په خپل څه شی په سمجھ کې را دي ستاسو د فلسفي ستاسو د سوچ مطابق په هغې باندې به عمل کوو لیکن کم زمونږ د سوچ او زمونږ د عقل او د دې په کې نه را دي موږ برکو دا خدا دې شو چې مثال کے طور پر د فرض مونځ د مثال کے طور پر په فرض مونځ باندې به موږ 10-15 منټه لګي که یو سړی وایي زه به دې باندې به 10-15 منټه به دا به زما ټایم ضایع کېږي زه به یو غریب له ورچم زه به یو بیمار له تیمارداري وکړم د هغه به عیادت وکړم هلته به ورشم دا خو دغه څه خبره شوه چې څنګه دلته کې وایي چې دا قرباني دا ځان له د الله تعالی یو حکم دی الله تعالی ته دې حکم کړی که ستا په عقل کې راځي او که نه راځي دا قرباني به ته کې د الله په موږ لازمه کړې نو زما د تمامو مسلمانانو وروڼو د درخواست دی چې چا وسعتي صاحب نصابي او چا سره وسعتي نو هغه دې دا قرباني وکړي که چېرې ځان له ځناور دي شخص سره ضروري نه نو ځان له دې په یو ځناور کې په هغې کې په غوا کې بیزه کې خو حصه نشته خیر لیکن په غوا کې او په اوښ وغیره کې به دې کې ځان له یو حصه واخلي لیکن خپل دا فریضه دي ادا کړي ځکه چې دا موږ ته د الله د طرف نه حکم دی د دې خلکو به دې پروپاګانډو کې مرا دی امید دی تاسو به سمجھ راغلی زما خبرې به لګې تېرې شوې لیکن د دې د وجې نه چې روزانه د دې چینل تاسو وزټ کوئ روزانه تاسو وګورئ د علماو پسې چې کوم دی بدرد وایي او ځکه په یو ځای کې ما مطالعه کوله په هغې کې راځي ان لصاحب الحق مقاله چې بای یو سړی په حق باندې په درسته باندې نو فطري یو خبر ده چې کله ناکله د انسان اواز اوچتېدی شي نو زما د تمامو پښتنو نه درخواست دی چې چا وس کېږي نو هغه د قرباني وکړي الله تعالی دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین